बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ा ला यजूज़ु ज़ब्हुल हतमाई वहियल्लती इनकसरत अस्नानुहा अम्मा इज़ा बक़िया अक्सरु अस्नानिहा फ़इन्नहा तसिह। हतमा सारवे जानवर दा आगा जानवर दे چې د دې جانور غاښونه مات شي، چې د کوم جانور غاښونه مات شوي وي د هغه د قربانۍ څه حکم دی. نو د جانور هغه غاښونو ته به وکتل شي چې دا غاښونه څومره مات دي یا څومره غاښونه وتلي دي. که زیات غاښونه پاتې وي او کم وتلي وي او دته په خوراک او په څښاک کې څه حرج نشته دی، نو بیا قرباني جایز ده. او که چېرته دومره غاښونه مات دي او دلته چې دی په خوراک او څښاک اوس نشي کولی، نو بیا یې قرباني جایز او درست دی. وکذا لا یجوز ذبح الحتماء، دغه رنګې نه جایز کېږي ذبح کول د حتما څاروي. وهي التي انکسرت اسنانها، دا هغه څاروی دی چې د دې غاښونه مات شوي وي. اما اذا بقیه، هر چې دی کله باقي وي اکثر اسنانها، زیات غاښونه د دې، فانها تصح، نو بیا قرباني صحیح ده. کم مات شي دي زیات پاتې دي قرباني صحیح ده، کم پاتې دي زیات مات شي دي قرباني درست ده. وکذا لا یجوز ذبح السکاء، سکا جانور د دې قرباني جایز نه ده. وهي التي لا اذن لها بالخلقه، دا هغه څاروی دی چې د دې غوږونه پیدایشي نه وي. یو هغه څاروی دی چې د هغې ښکرې پیدایشي نه وي. نو ښکرې چې پیدایشي نه وي نو د هغه څاروي حسن پرې نه ختمېږي، خوبصورتي پرې نه ختمېږي او هغه عیب نه ګڼلی کېږي. خو اوس چې یو څاروی دی د هغې غوږونه نشته دی، پیدایشي غوږونه یې نشته دی، نو ظاهره ده چې هغه څاروی ښایسته نه ښکاري او د هغې هغه حسن و جمال هم ختم شو، نو دا عیبجن شو او دا داسې عیب دی چې دې عیب سره قرباني درست نه او جایز نه. هغه څاروی چې د هغې غوږونه پیدایشي نه وي، د هغې قرباني جایز نه ده، او چې غوږونه یې وي ښکرې پیدایشي نه وي نو قرباني جایز ده.